فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نو الله تعالی د بنی اسرائیل یو لوی تاریخ ذکر کوو او هغه کې د سفارت شروع شوی د نو الله تعالی د اولنی کارونه د بنی اسرائیل چې داسې کې یو لوی دی د هغه تاریخ الله تعالی ذکر کوو. اوس چې کله د هغه بحث تکمیل الله تعالی ورته یو ځل بیا ترغیب ورکړي. لکه انسان یو خبره کوي باوله کې د یو خلاصه ذکر کی روسته خبرې وکي اخره کې بیا خلاصه ذکر کی. نو دا پشان الله تعالی اوله د بنی اسرائیل تاریخ ذکر کوي. اوس ته یو ځل الله تعالی بیا وایي چې ګورا دې د یعقوب علیه السلام اولاد تاسو یاد کړئ چې ما په تاسو باندې کوم نعمتونه کړی. نعمتونه په الله تعالی ډېر زیات کړی. لکه هغه چې د فرعون د ظلم نه الله تعالی خلاص کړ. دغشان الله تعالی په جلیل من او سلوا ورزان او الله تعالی نازل کړ. د وچ کان نه الله تعالی په ورکړي په یو صحرا کې الله تعالی آباد کړ. الله تعالی ولچې نو اولاد ورکو خلافت ورکو. الله تعالی د خپل نعمتونو ذکر کوي او بیا ته د آخرت خبره کوي چې ګورا تاسو د هغه ورځې نو ویریږئ چې په هغه ورځ باندې به یو انسان د بل په کار نه راځي. خو موږ ویلو چې دې انسانانو مطلب کافران دي. کافر به د کافر په کار نه راځي، البته مسلمان به د مسلمان په کار راځي د قیامت په ورځ باندې. لکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی دي چې دوستان په دغه ورځ باندې یو دشمنان الا المتقین، مگر کوم چې متقیان دوستان دې یو په کار راځي. لکه شان د قیامت په ورځ باندې شهیدان سفارش کوي، علما به سفارش کوي، انبیاء کرام به سفارش کوي، د قرآن مجید حافظان به سفارش کوي. نو مؤمن به د مؤمن په کار راځي او کافر به د کافر په کار نه راځي. نو ځکه الله تعالی فرمایي واتقوا یوما ویلا تجزی لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چې په کار به نه راځي یو نفس کافر د بل نفس کافر نه لږ ولا يقبل منها عدل او نه به قبلولی شي د هغوی نه فدیه. ځکه په دنیا کې قانون دا دی چې انسان په یو ځای کې مثلا ونخلي نو یې پیسې په کار راشي. نو الله تعالی ورته وایي ولا يقبل منها عدل، دا داسې ورځ ده چې پیسې په کار نه راځي. یا انسان چې دی نو په دنیا کې څوک مخاورز انسان نو څوک له سفارش وکړي. نو الله تعالی ورته وایي ولا تنفعها شفاعة، سفارش هم څه فایده نه کوي په دغه ورځ باندې. هو چې نبی علیہ السلام په الله تعالی حکم وکړي، نو نبی علیہ السلام خپل امت لپاره شفاعت کوي. الله چې حکم وکړي یا شهیدان سفارش کوي یا علما سفارش کوي. او په دنیا کې بل قانون دا دی چې د چا ډله ټپله مضبوطه وي نو د هغوی سره غم نه وي، مروړي زما دنیا خاندان دی. الله تعالی فرمایي ولا هم ينصرون، د دې کافرانو سره په دغه ورځ باندې مدد هم نه کولی کېږي، څوک ډله ټپله یې په کار نه راځي. خو بیا الله تعالی دې ته واقعه د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي. د هغې وجه دا ده چې دا بني اسرائیل چې کوم دي نو دوی به ویل موږ د بابا ابراهیم علیه السلام تابعدار یو. الله تعالی ورته د هغه لږ تاریخ ذکر کوي چې تاسو ابراهیم علیه السلام ته وګورئ، دا کعبه شریفه چې ده نو دا خو ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده.
او تاسو چې دنو بیت المقدس ته موږ کوو یو کعبه شریف ته موږ نه کوو دا لاسکه چې مسلمانان کعبه شریف ته موږ کوي نو تاسو یې بل کړئ نو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام د تاریخ او یادې چې تاسو دا تاریخ ټول وګورئ په دې کې ډېر پیدا دي یو پیدا پکې دا چې ابراهیم علیه السلام چې دی هغه بوتان مات کړی دی خو بوت شکن دی او تاسو چې دنه تاسو په بوتان عبادت کوئ نو الله تعالی په واقعې د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي ابراهیم علیه السلام د واقعې کو خبرې کو ابراهیم علیه السلام اصل کې د خپل نوم مانند ده ابراهیم هغه شخصیت چې مهربان پلار دی هغه پلار چې کوم مهربان دی هغه ته ویل کېږي ابراهیم علماء چې ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم ویل ولاقي و جلال چې نبی علیه السلام چې کله معراج ته لاړ نو پیغمبر علیه السلام وکتل چې ابراهیم علیه السلام هلته کې ناست دی او بیت المعمور چې کوم ځای دی بیت المعمور د دې کعبه شریف بالکل بسیط باندې په اسمانونو کې مدق شانته کې او کعبه موجوده ده او دا غینه فرشتي طواف کوي د ابراهیم علیه السلام دغه بیت المعمور ته ډېر وخت او ناس او ماشومان سره فاتو نبی علیه السلام ته تاسو وکړو چې بابا دا ستاسو د ماشومان سود ابراهیم علیه السلام وکړو چې د مسلمانانو کوم بچي وفات شي دا وی روحونه الله تعالی دې تکلالي نو دا اصل کې دا ماشومان د مسلمانانو چې کوم بچي دي او وو پاتشي د قیامت پورې مثل وګو مرانو وما زما سره وي نو ابراهیم ته ابراهیم څنګه ویل کېږي چې دا مهربان پلار دی د ماشومان تربیت کوي ابراهیم علیه السلام هغه جلیل القدر پیغمبر دی چې الله تعالی په ډېر زیات امتحانات راوستي وجه صدا وجدا چې الله تعالی فرمایي رب امتحانات راوستي امتحان خو دې لپاره چې انسان پکې مثلا لایق او نالایق وګړي نو الله تعالی په ابراهیم علیه السلام امتحان وکړي علماء دې رب لپس معلومیږي چې الله تعالی په دې امتحان دې لپاره نه وکړي چې زه جدا کړم الله تعالی ول تربیت کوي او ذکر الله تعالی قانون دی چې کوم انسان له الله تعالی تربیت ورکړي کوم انسان له الله تعالی یو شان ورکړي نو په باندې امتحانات خامخا راځي نو پیغمبران الله تعالی چې دینو امتحانات په ذکر وستل چې دې د دین کارو کې مضبوط شي امتحانات به راغلي څنګه امتحانات اوله د ابراهیم علیه السلام امتحان خپل کوه شروع شو ابراهیم علیه السلام یو کشر سره او دلیل دا دی چې فتن یذکر یقال له ابراهیم فتن ویل کېږي نوجوان ته یو جوان دی یو نوجوان دی نوجوان چې له په ځوانۍ کې راغلی نو ابراهیم علیه السلام یو کشر هلک او په کور کې مقابله داران و چې خپل پلار یې چې نه هغه بوتان جوړول او بوتان به خرڅول یو ځل ابراهیم علیه السلام یو بوت ورکړو وې دا په بازار کې خرڅ ابراهیم علیه السلام مقام ته واپس وګرځول راځو دا راوړي خرڅ نه وینا ویونه خرڅ نشو بس وای ما یو سیټ اورولم وای ما چې دا بوت چې نه باران ورولې شي نه چا اولاد ورکولې شي نه خیر ورکولې شي نه شر دا ورته د پولیس نه خرڅي دا په وای ویلې چې د خلکو اولاد ورکړي باران وري خیر او شر ورکړي ابراهیم علیه السلام دې دا زمانه کې دا پوښ او دې فتح زموږ د دین نه بیزامه اله کده د بوتان عبادت نه کوي او نه تم په گمراهۍ کې ستاسو قوم په گمراهۍ کې دي او کما ته مکمل او شنو د بوتان خلاصو نو واقعیت دې سوچ چې خلک لاړل یو ځل مېله ته تللی ابراهیم علیه السلام دې رسول ایمان مطلب دا چې تاسو دې حالات زموږ کړه چې کله خلک لاړل دا بوتان چې دا په یو چاردیوالۍ کې راغلي او دې خلکو ته دا خواږه او دې خوږې مقایم او دې خوږې ابراهیم علیه السلام چې یو پروګرام ویلا او لا او دا ټول بوتان چې نه لري کڼ کړو او بیا هغه تبرګي چې نو یې یو مشر کو ته غواړي دوه واچي چې خلک راغلي چې وکړه ټول بوتان یې کڼ کړو دی یو دا کار په چا کړی یو سړی پکې پتن یوز کړو لوخان له ابراهیم دې ته کې ولته او شر پرې نه وځي او بس ګرځي راځي ته ګرا کار بابا کړ
ابراهيم عليه السلام راوغ وې دا کار کړی دا نه تاسو کې دا خبرګه چې غړي ته پروت دی اصله خو دا سره ده دا کار ودا کړی نو دې خبرې نشي کولای ابراهيم عليه السلام ورته پتا سو دی د کلامت چې یو شي خبرې نشي کولای تاسو عبادت کوئ نو دې خپل مشر لا وکړو یو امتحان کوي دا چې پکور کې څنګه چې کله انسان کشي او پکور کې هغه معقول برابر نه نو دې انسان په ډېر زیات تکلیف ځکه چې د کشر انسان خبره نه منل کی نو د ډېر زیات تکلیف خدای الله تعالی قانون دی چې امتحانات راځي لکه څنګه ابراهيم عليه السلام باندې راغلي زوی پیغمبر دی او بلار چې د بوتان خاص نو اول امتحان کې د خپل کور باندې دیم امتحان کې دا چې د خپل بادشاہ لا بوتو نمرود لري ولدا لګته او د بوتان نمونه نو د نمرود سره د بادشاہ په دربار کې مناظره وکړه چې کله د مناظره وکړه نو هغه تیر او زه د ور کوم ځکه د باطل طریقه دا چې کله دلیل نشي ویل نو بیا انسان وجهي انسان د تمکی ور کوي ابراهيم عليه السلام د سلوي خو زه وکړم او ابراهيم عليه السلام وکړه والله تعالی حکم وکړ یا نار کوني برد و سلام علی ابراهيم یور یخشع ابراهيم عليه السلام باندې متشبیر مولا ذکر کړی چې په دغه ټیم کې په دنیا کې چې څومره ورونو ټول یخشع ځکه الله تعالی حکم کړو چې ور یخشع یو روز بیا د نور ورونو اجازه اوغوښته والله تعالی تاسو ګرم شي خیر د ابراهيم عليه السلام په دې ور کې ورځې تیرې کړې څومره ورځې تیرې کړې سو کوئی سورې ورځې سو کوئی سوار ورځې تیرې کړې نو وروسته چې کله د ابراهيم عليه السلام راووت او چا وایي چې ستاسو ژوندۍ د ټول بهترین ورځې کوم وي او زما هغه ورځې چې کوم ما په ور کې تیرې کړې نو دې امتحان یې داو چې د نمرود سره مقابله راغله دریم ابراهيم عليه السلام په عراق کې اوسېږي ولا تعالی وي هجرت په شام ته لاړ شي ابراهيم عليه السلام خپل سامان راوغستو او شام ته لاړ دا به انسان ته پته ولګي چې کله د دین د خاطر خپل علاقه وي دا کوم مسافر خلک کی او د سعودي د زینو پیسو لزي او چې څومره خپي خپل بچي پر خپل اولاد پر خپل کله وطن پر خپل ځان کړ او بیا چې د دین د خاطر لاړ شي ابراهيم عليه السلام د الله تعالی د ایران ملک شام چلته کې لاړ او سورزي آرام وو الله تعالی ته دې څنګه راځي شکل څنګه او چې په کار باندې چې الله تعالی نه اولاد وختو د نن مثال په عمر کې الله تعالی بچي وو الله تعالی دا ماشوم بچي دې موافقه او بیبي دې سره وخت او سیده لاړ شي کوم څه لاړ شي هیڅ پته نه لري جبرائیل علیه السلام او سره روان چې کله به د سیشین زیرا ابراهيم عليه السلام په حضرت جبرائیل ته وی وې دا ځای یاد کړی دی هغه ته نو مخکې چې کله به سي ریګستان الاخره ابراهيم عليه السلام په لږه شو چې سره چې الله و چې دې تکي آباد شه روان سفر کوو پر دې پورې جوړه سي دو مکه موسم دی مکه موسم دې سه و چې تک ورونه او ونه پکې نشته صحرا ابراهيم عليه السلام او دې په دې سره د خپل بچي او دې تکي وسیږي ابراهيم عليه السلام چې څنګه کېناستو ابراهيم عليه السلام او ته وی بل امتحان دا دی چې دا بچی دې پرې او دا بیبي دې پرې ورته تیزا دې خبره ده چې په ریګستان کې په صحرا کې خپل بچی پرې دې ورته تیزي چې کله ابراهيم عليه السلام روان شو نو دا بیبي وته وی چې کوم چا ته پرې دې ابراهيم عليه السلام د आवाज نه وکړ نو هم د پیغمبر بیبي و الله ته کوم کړی ابراهيم عليه السلام په مصر ورکوي او بس وی بیا ځه الله تعالی چې حکم کړی الله به زموږ تنظیم کوي ابراهيم عليه السلام چې د هغه زمينه د قشم روان شو سو وخت لا تیر نو مختصرا خبره کو چې بیا ابراهيم عليه السلام راغی دا بچي چې کله کې لوبو ته ورسېد چې د ابراهيم عليه السلام سره لوبي کولې نو په دغه ټیم کې الله تعالی یو بل حکم نازل کو وې سمو چې د خپل بچي دی ادا کړ اوس هغه بچي چې د نن مثال په عمر کې وته ملاو دي الله تعالی ته اوس د بچي سره ابراهيم عليه السلام خپل بچي دی سيدنا اسماعیل عليه السلام دا په شان خو ملي ده ستاسو په سمه ده او دې په لار چې الله د تصور کړی دا نو دوه ان شاء الله چې سبب وو نو قرآن مجید وی د خپل زوی روان کو
وتله للجبين سترګې ولا وتړلې او پړ مخې راسم او په مړی باندې ول چلا راښودله والله تعالی وته بس په امتحانات کې پاس شو مخکې نه پاس شو تربیت ورکړو دا په ځای باندې الله تعالی ګټ راوړي کو زموږ چې قرباني کوو دا د سیدنا ابراهیم علیه السلام سنت دي علماء وایي چې د انسان قرباني کوي نو دومره ثواب ورته ملويږي لکه د الله په لاره کې چې خپل بچی اعلان کړي دومره ثواب ورته ملويږي وایي ځکه سنت ورني ابراهیم ودا د ابراهیم علیه السلام امتحانات چې کله په الله تعالی دا امتحانات وکړه اوس په الله تعالی بیا نورې پابندۍ لګي چې دا عملونه پکې او دا پنه کې هغه ان شاء الله بیا سبا ذکر کوو چې الله تعالی په نور امتحانات کې ان شاء الله بیا سبا ذکر یا بني اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کړئ تاسو نعمتي التي سما نعمت انعمت علیکم چې ما نعمت کړو پتاسو وانی فضلتکم او ما فضیلت در کړو تاسو ته علی العالمین خپل زمانه په خلقو واتقوا ویلګي یوما د هغه ورځنا لا تجزي چې بکار ونرازي نفس یو نفس کافر عن نفس دبل کافرنا شيئا لغمتا ولا يقبل منها او قبول بنقبل شي ددنا عدل سپیسی ولا تنفعها او قید بنور قیدتا شفاعت سفارش ولا هم ينصرون او نبدأ بسرمتت کلیشی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين شاسف سنجد بس خير ارمي بس بطن لورا